څه خبره ورته کوم دا ستاسو د وجې نه چې دی که نه قسم دې موږ نه خود دی چې دا الله پاک د عذابونو نه دا طوفانونو نه مختلف شکلونه م الله نه بدلي دا ستاسو د وجې نه نو تاسو بختور خلک یې دا زما عزتمندو دې ټایم کې روان دي انتخابات څنګه چې د مولانا صاحب خبره وکړله نو دا زمونږ پرس جوړېږي پرس ځکه چې د ورځ په قیامت باندې به الله پاک زما نه په دې په باره کې تپوس کوي حق به دا ویل دي اوس دا زما عزتمندو دوه قسمه خلک تاسو ته راځي په مختلف طریقو راځي یو وایي چې زه به ورته کار وکړم یو وایي چې زه به ورته اسلام راولم دا دوه خبرې مطلب دی چې لکه کوي نو تاسو ته زه دوه خبرې کوم که یو سړی د کار خبره کوي او د اسلام خبره کوي که د اسلام خبره کوي او په خپله پکې اسلام نه د پیغمبر د سنتو نه اغلا کوي دا به تعالی څه اسلام راولي دا واځي دوکې دي چې د پیغمبر د سنتو نه په خپله اغلا کړي د سر نه واله د خپو پورې په خپله د پیغمبر په سنتو برابر نه وي نو دا سړی دروغجن دی دا تعالی اسلام نشي راوستی داسې دروغ وایي که کار وایي نو زه تاسو ته راغلی یم او دوه خبرې ته کوم ځکه چې ستاسو د ویلج کونسل کې مخکې زه نه وم زه هغه طرف ته مطلب دی چې لکه کومه زه د خپلې علاقې دوه فیرې ناظم راغلی یم په تبلیغ کې مې کال لګولی دی د تبلیغ د وجې نه مدرسې ته وتی یم د تبلیغ د وجې نه مې جمعة العلماء اسلام پېژندلی دی کله کله کلي کې خلکو ته وایم که نه چې که زما پلار تبلیغ کې نه وی تللی او زه مدرسې ته نه وی تللی ورانګو ګرانه یو په دې پټوه دره کې خلاص شوي وي دا جوماتونه کویان چې څونه دا موټرې دا به ما پټولی دا مطلب بیټریانې به ما ویستلی سیکلې موټر سیکلې به دا ما پټولی تاسو وایې به وی دغه د مونیانو څه وکړله یا تبلیغیانو څه وکړه دا ټوله غټه تبدیلي نه ده دا د انسان په زړه باندې محنت وشو دا د حرامو نه بچ شو مدرسې ما ته ډېره لویه پیدا را کړله تبلیغ ما ته لویه پیدا را کړله وګوره څوک پرې پوهېږي نو دا زما عزتمندو که تاسو غواړئ کار غواړئ کار نو دوی کار راته هم بیانوم دا 50 کاله چې تاسو لیکلي او زه داسې کسر نه یم ولاړ چې یاره د چا مخالف ولاړ یم دلته کې په دې دل کې مختلف پالټو والا دي نومونه یې درته خیر دی نه علمه کېدای شي تاسو باندې خبره ترخه ولګي دا ټول زما ورونه دي هم سب کې ہے سب ہمارے هم رب کې رب ہمارا ہے دا ټول زما ورونه دي زه دې دغه مخالفت نه کوم خو زه د دې ټولو پالټو په شریکه د دې ټولو قومونو چې څونه دلته قومونه اوسېږي او څونه مذهبي خلک دی د دې ټولو په شریکه متفقه امیدوار ولاړ یم او دقه کوم امیدوار چې زما سره ولاړ دي بهلول به چې دی که نه د ورځ په قیامت چې وایي که نه حساب کتاب شروع شي که نه هغه چېره څه وایي چې یاره بس په دې دغه باندې چې که نه داسې به درشم او بس وایي چې یاره یو بالون او دغه نو راځئ دا ګز او دا بېدار شروع کړئ ما څه ګز ډوبل راځئ وبه ګورو چې په 50 کاله کې ما په دې دل کې هېڅوک نه دی پرېښی ما ایم این اے زمونږ څوک دی راغلی ایم پی این نه دی راغلی سبا خبرې به کوو نه دی راغلی د جمعة العلماء اسلام نه ایم این اے راغلی نه په دل کې ایم پی ای راغلی مې دا نه واړه واړه ناظمان به هم رالیږلي خو څوک نه دي راغلي په دې 50 کالو کې زما عزتمندو دې خلکو ته موږ مرګستیا کړله په یوه شپه باندې ما ته شین باغ وښیي یوه شپه شین باغ یا د قید د محمد علي جناح دغه پانزریز روډ یا شنګون روډ که نه دغه وښیي او زه به دا وکړم بس چې بیا لاړ شي که نه نو بیا زما عزتمندو په دروبین بیا وینې نو زه تاسو ته راغلی یم که کار غواړئ کار نو کار زه یم که تاسو غواړئ اسلام نو د پاکستان چې کومې لیباټرۍ ته مې بوځئ که امریکې ته مې بوځئ نسواري زه نه یم سنګرټي زه نه یم چرسي زه نه یم شرابي زه نه یم دا کیسې زه نه کوم صحیح ده کلیر کټ سړی یم د پاکستان کې لیباټرۍ ته مې ځو که بار ته مې بوځئ که اسلام غواړئ نو دلته دارې مخامخ یم باطن هېڅ چاته پته نه لګي ظاهر مې برابر دی د الله پاک نه مېرېږم او ستاسو نه مېرېږم صحیح ده 2 کاله د خپل بس 2 پیرې ناظم رالم 6 کاله مې ناظمتوب وکړو اوس مې ته استعفا ورکړې وه دا نور تنیور پاتې دی په دې تنیور کې 2 کاله کې ما صرف 100,000 روپۍ یا د دې نه سیوا یوه تنخوا ما اخیستې ده یوه تنخوا
نور د یوې تنخوا نه محض وه ما ته د ټلیفون 2000 روپۍ دا حق حلال دي خو زه د ټلیفون 1500 روپۍ واچوم زما میاشت کېږي زما ځکه چې ما ته اکثر ټلیفون خراب کېږي ډېر کم کوس چاته ټلیفون وکړم ما ته ټلیفون کېږي نو زه ولې دا 2000 روپۍ د قام د خزانې راوالم او دا په خپل جب کې کېږي زما لپاره حرامې دي بیا بالپین دی او کاغذ دی د دې هم ما ته 3000 روپۍ ما ته راکړی کېږي خو زه دا پیسې نه لرم زه به د حضور علیه الصلاة والسلام د مبارکې چهرې نه منکر یم چې ما د خپل د دغې کرسۍ چې په کومه کرسۍ زه قوم منتخب کړی ما قلم د سرکار د خزانې نه دی راویستلی که نه راځه اوس په لاړ شو په دې ضلع کې 198 ویلیج کونسلې دي بیا په تحصیل کې 33 دي 31 32 په دې کې وګوره زما خرچه مو ګوره دوم د نورو چا وګوره بیا پته ولګي دا زما عزتمندو که تاسو کار غواړئ دا تالاش پولو تاسو کتره شم شیخان دغه مرکز ته به تاسو درېږئ تاسو سوات مرکز ته دی که دې مرکز ته دی صحیح ده شبې جمعه خو زه پټه ځم نه قضا کوم صحیح ده شبې جمعې نه وروسته بیا زه پرې هسپتال باندې ورپره کېږم او د مریضانو کوم دا نه کوم بیا چترالی دی دا برولی دی دا پېښوری دی نو چې ما ته پته ولګي د هغې پورې زه کور ته نه ځم شپه زما د شبې جمعې په دقه ملګری کې شبې جمعې بیان چې واورم بیا د مرکز باندې ورخوشی شم په دغه باندې په هسپتال چې کوم مظلوم کس دی دا چې د هر ځګي دی که د دې د امبولینس ضرورت وي که د دې د دویو د سرنج ضرورت وي دا لاړ شو که دې پیپل پارټۍ والا ونه وی چې او د دا کړلي دې پی ټي آی والا ونه وی د دې کارکون ونه وی او دا کم چې ما ته ولاړ دی دوی ونه وی نو بیا وی تو لعنت دی او پتا دي دروغ وی او دا کم بیروکریسي چې ده په دې پاکستان کې دا کم سرکاري خلک چې دی دا که هره محکمه ده دی ونه وی چې او دا سړی د سحر راوځي او ماښام چې واپس کور ته دی خو چترالی نه ګوري باجوړی نه ګوري پېښوری نه ګوري خو همیشه لپاره د مظلوم چې دی نو مطلب د ده مرسته کړله که نه نو دې مرکز ته چې تاسو په دې لارې ځئ نو تالاش دا خوړ به راووتو نو دنیا خلک بیا وړل په دې ځای کې زموږ ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دی وزیر خزانه تېر شوی دی سینیټران تېر شوي دي د پوره پاکستان مشر هغه هم تېر شوی دی دلته کې دی اوس هم دی د پوره پاکستان چې مشري کې د یو سیاسي پارټۍ زه نوم نه علم صحیح ده د دیربالا د چترال د باجوړ کې پکې ګورنر هم تېر شوی دی نوم یې نه علم زما مشران دي زما عزتمند دي زما قدرمند دي دوی په دې لاره باندې تللي او په دې قطار کې به دوی ولاړو چې کله به اسمبلۍ ته تله د سینټ به تله یا به چې دی نو د پېښور اسمبلۍ ته تله او یا به زما عزتمندو د مرکز اسمبلۍ ته به تله پارلمنټ ته به تله نو پته یې لګي چې دوی دا زګۍ نه لیدو یا په دې تور ګاډو کې ناست وو دا روډ یې نه لیدو یې چې نو په سترګو باندې څه پټۍ وې خو الحمدلله ثم الحمدلله ما له د دې ځای کې چا اوټ نه راکړی د بونو یو سړی بل چا منتخب کړی خو هغه د مواصلاتو وزیر راغی یو د بل ځای کې مواصلاتو چې زما ټول هر څه بلې ضلعې ته ویوړو زه دا نه یم چې کومې ضلعې ته وړي بیا د موټروې خوله هم برته ته وه او بیا د سویګیز خوله هم درته ته وه چې سویګیز دا خوله دې چې ته دې خو دې چکدرۍ نه داسې موړ ور نه شو ورکولی یا چې نو دې پوره غاړه ډیلي جوړګران رئیس ورته موړ نه شو ورکولی دا ولې نو دا زما عزتمندو چې کله هغه لاړو نو زه پسې لاړم او د دې ګریوان نه مې ونیو مولانا صاحب زما په دیر کې د یو واده د یو هلک واده شوی او میاشتې شوی و هغه هم دې اوبه وړی یو پولیس یې وړی یو استاد یې وړی زنانه یې دغلته وړل دي لوی لوی ټریلې اغوښتي دي پلین کوچ اغوښتي دي تاسو نه یې لیدلي په دې سوشل میډیا یې وګورئ زه لاړم او الحمدلله ما وی اعلان مې وکړ چې د دې افتتاح به نبي شاه کوي او د دیر چې څوک دشمن دی هغه بیا نه کوي دا کم چې په پېښور کې غټ وزیر اعلی ځان ته وایو زما محترم عزتمند دی قدرمند دی زما ما دا بیا نه کوي زه به یې غونځه او رالم او مطلب دا دی چې د خلکو خاندل په ما پورې چې ده ته اوس وګوره او د ویلېج کونسلګي ته وګوره
د چې نو پل افتتاح ته وګوره نو هغه افتتاح کر کې د کایا همې ورته وښوده او دغه کار پرې روان دی همې ورته د قام ته مې وې د تالاش قوم ته مې وې د چترال قوم ته مې وې د یو کس ته مې وې او دا کم چې راسره ولاړ دي په دې کې دو کسان چې دونه منشتران پاتې شوي دي هغوی ماته وویل چې واقع چې دا پل موږ ونه کړو تا وکړو شکریا نو مې دا دې هم غټه خبره چې دا خولې نه دا ټکي راووتو دا دې هم ډېره غټه خبره ده دغه پل دی نن پې کار روان دی چې الیکشن ته دننه یو سړی ورځي او دی وایي چې زه د ترقۍ دپاره ووټ ورکوم ترقۍ دپاره او دی په دغه ورځ باندې مطلب دا دی چې لکه د بیر د دښمنۍ دپاره ووټ ورکړي ما له رالیکي چې د یو ویلج کونسل زه دا کار کولی شم چې ته ما بیا پېښور ته ولېږې او زه ستا د وزیر اعلی ته لاس واچوم نو بیا د ګوپالم اریګیشن دی د ګوپالم اریګیشن دا څوک نه غواړي دا هم ماته کسان معلوم دي د بلې ضلعې نوم یې نه علم چا کومه ضلع ده د ملګری ریکارډینګ کوي نو د هغه ضلعې ایم این اے او ایم پی اے نه غواړي ځکه چې وایي چې که په تالاش او په دې طرف باندې دا اوبه راغله نو بیا خو مطلب دا دی چې لکه د دوی غوا لنګه شوله او زمونږ وچه شوله نو دا زما عزت پوندو دا چې زه لاړ شم په دې باندې مخکې 3 ارب روپۍ اوس په 7 ارب روپۍ راځي دا د مخکې نه ډېر پی نه وشم چې زه لاړ شم او وزیر اعلی د دې ځای نه ونیسم دې ځای نه او د دې ایم این اے هلته کې چې نو وي خو چې تاسو اوده سړی لېږلی چې بهي در کې اکس مستور د هغه نمبر راشي هغه په کورسۍ کې اوده یو یا په پوزې کې ګوتې وهي نو دغه سړی چې ته ولېږې که نه چې هغه اوده پروت وي هغه د خبر هم نه وي الحمدلله هغه خپله کورسۍ هم نه پېژني زه کورسۍ هم پېژنم ځکه 20 کاله د پاکستان د وزیر اعظم کرسۍ راته معلومه ده چې پاکستان وزیر اعظم چې کله اسمبلۍ ته دننه راشي دا به کوم ځای کې کښېني د دې چیف جسټس چې راشي دا به په کوم ځای کې کښېني آرمي چیف چې دننه اسمبلۍ ته راځي یا ایوان بارات راځي په کوم ځای کې کښېني هغه کرسۍ ماته معلومه ده که د کې پي کې کرسۍ ته راځي هغه هم الحمدلله ماته معلومه ده چې په دې ځای کې به هلته کښېني دلته به اپوزیشن کښېني دلته به د حکومت کسان مطلب چې کښېني دلته به منسټر کښېني دلته مطلب دا دی چې لکه وزیر داخله کښېني دلته به خارجه کښېني دلته به فلانی کښېني دلته به فلانی دا یو کرسۍ 20 کاله ځکه چې زما نور کار نشته دی زما دغه کار دی ما خپل جومات ته امام نیولی دی زه ټوله ورځ دغه کارونه بس دغه منډې دي او تللی دي مطلب دا چې لکه وامه